نو زما کم جرم دی زه خو ما اوبه ورکړي دي سره مې ورکړې ده رکوالي مې ولا کړې ده خو چې بل ظالم راغی خو وشوکو پلې وغورځو او روس مړاوی پروت دی او پاڼې پاڼې شه زه ورسره څه وکړم مشرانو ته به یادي په دې کلي کې 2007 کې ما یو تقریر کړی پای کې ما یو څو خبرې کړې نو ناسو کوئی اگر رښتیا وي او صحیح وي پاکستانو قوم کې پاغی کې بچا علم وکړو او عالم بشو نو چې حجرې ته ورغی نو حجرې مشر ملک هغه به د مټ ډونیو مولانا صاحب راځه دې ځای کېنه نو هغه به په کټ کې سر ته کېنو او خپله به خپل ته کېناست دا قدر د هغه علم کو موږ رالو علم سپک شو خو زمونږ د لاسه سپک شو ملا سپک شو خو زمونږ د لاسه سپک شو دین سپک شو خو زمونږ د لاسه سپک شو خو که ما ته وایي چې ستا د لاسه نو زه بیا جنګ کوم که ما ته وایي چې مولوي صاحب ستا د لاسه نو بیا زه در باندې فتوا کوم چې ته خو سوچه ملحد یې او کافر یې ځکه د علماو بېعزتي کې خو زه دا صحیح نه کوم زمونږ اوس دې ملګري زما تعریف کو په ما خولې تلې او راتلې ځان راته ملامت ښکارېده خو ډېر ښکلي اشعار یې وې او ما دې هم ډېره مزه راکوله دا ستا ګلان دي او ستا ګلان دي ما زما ګلان یو چې بل راشي ویشو کوي دوه ورځې بعد بیا مړاوې پروت دي علم یو دروند شی ما نه چې زه یو ځای ته راشم زما نه به خلک ولې تښتي ځناور یم زما نه به خلک ولې تښتي کنځل کوم زما نه به ولې تښتي زه بد اخلاق یم دا حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ان من شر الناس من وضعه الناس اتقاء فحشه ناکار په خلکو کې هغه څوک دی چې خلک هغه د دې وجې نه پرېږدي چې هغه بد اخلاقه وي نو خلک یې خواله نه ځي یاره دی بدخویه دی بد اخلاقه دی کنځل کوي بېعزتي کوي نو د هغه خواله څوک نه ځي زما صفت دا دی چې زه یو کلي ته راشم د کلي ماشومان ځوانان بوډاګان رامنډې وایي او زما نه چاپېرېږي دا زما صفت دی زه نه بدماش یم نه جنګیالی یم نه زورور یم دا صفت ځان کې راولئ